السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم تاسو به جوړ خوشاله استئ او تاسو به ګورئ A to Z الیکټرانکس یوټیوب چینل. یو ځل بیا تاسو لپاره موږ یوه ډېر زبردست ویډیو راوړل ده. نیمس پاور موټر به موږ څنګه جوړو، په کومې فارمولې سره، دې ټول کالکولیشن به زه تاسو ته ښیم چې دا به په کومه فارموله باندې جوړوي. ګوره دا بالکل چې کوم دی نو په سوی دی، رننګ کوایل چې کوم دی هغه د تیز بجلۍ د وجې نه بالکل سوی دی. نو ډېر زبردست موټر دی او کمپنی چې کوم دی نو هغه ګولډن کمپنی والا دی. راځئ دا ګورو موږ چې دا د دې چې کوم دی چکرې څو دي، د دې فارمولې چې کوم ده هغه په کوم طریقې باندې ده. د دې ټوله طریقه به تاسو ته ښیم. راځئ زموږ سره مخکې ویډیو ضرور وګورئ. ښه، دلته به راشئ. ګوره دا چې کوم دی نو دې به اول ناپ واخلئ. صحیح ده، د دې به ناپ والی چې دې څو ناپ وي نو په هغه ناپ دا فارمولې استعمالوئ. لکه مثال طور ځینې کمپنۍ داسې چې د هغې کم لکه لوکل کمپني د هغې سټیټر چې کوم دی هغه ډېر کچ وي، د هغې کې بیا تاسو دا فارموله نشئ استعمالولی. ګوره دې ناپ ته ګورئ چې په دې ناپ باندې و نو بیا تاسو په دې باندې دا فارموله استعمالولی شئ. صحیح ده. ګوره یو سیټ دی 9 او بل سیټ دی چې کوم د بورې چې کوم کلاوتیا دی نو هغه 9 دی او سټیټر چې کومه لمبایي دی نو هغه ده 6 سانتي میټر او 9 سانتي میټر. صحیح ده. بیا به ګوره دې چې کوم دی موږ جوړو د سیلور تار نه موږ جوړو که نه. ګوره دې دا فارموله ده، دا یې 1/2 نیمس پاور موټر دی. اینه 1/2 HP موټر. تار نمبر چې کوم په سټارټنګ کې لګي 23 نمبر 6065 چکرې دي. پیچ چې کوم دی 108 دی او سیلور تار وزن چې پکې څومره راځي ټوټل 110 ګرام سیلور. 110 ګرام سیلور. بیا تار نمبر 20 رننګ نه 50-55-55. پیچ چې کوم دی 105 او د رننګ چې کوم تار وزن دی نو هغه 350 ګرام سیلور. صحیح ده. دې کې ټوټل دومره تار راځي. او راځئ زموږ سره دا ویډیو د اخره پورې وګورئ. او خو برای مهرباني زموږ چینل کې تاسو ځان سره نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو دا شان معلوماتي ویډیوګانې په وخت باندې در رسي. راځئ ګورو مخکې اوس دا کویلونه چې کوم دي دا په دې طریقه باندې ته ورلېږي. ټوله طریقه زموږ سره د اخره پورې ضرور وګورئ. خو دلته به کوشش چې کوم دی هغه دا کوئ چې ستاسو نه چې کوم کوایل ته چې کوم تار راچوئ نو دې سره دا کوشش کوئ یو سیلور دی چې ستاسو نه چې کوم تار چې کوم دی هغه سکریچ نه شي. صحیح ده. د دې سره ضرور ډېر زیات خیال کوئ. په دې طریقه باندې زموږ څخه ګوره د رننګ کوایل چې کوم دی هغه بس پوره دی د خیره څخه. په دې طریقې باندې تاسو دا کویلونه شئ وراچولی. نو انشاءالله نیکسټ بیا ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي. بیا سټارټنګ چې کوم کوایل دی د هغې طریقه به ته هم ښیم چې هغه په کوم پیچ باندې ورلېږي. د هغې ټوله طریقه به تاسو ته هم ښیم. راځئ زموږ سره. ګوره دلته زموږ سره د رننګ چې کوم کویلونه دي هغه پوره شو. اوس راځو سټارټنګ طرف ته چې سټارټنګ کویلونه به کوم باندې ورکړي پیچ چې دی. د دې نه به اول تاسو یو تار به راوالئ. د دې نه به اول پیچ ناپ والئ.
خو کوشش دا کوئ چې ګوره ستاسو چې کوم دا پیچ چې تاسو کمالی نو دې سره کوشش دا کوئ چې پرمه نه ډېره غټه وي او نه لکه بالکل داسې پرمه اخلئ چې تاسو کویل وراچیلی شئ ځکه چې تاسو کله پرمه غټه کوئ نو د هغې نقصان دا چې یو خو د هغې دا صفایي هم صحیح نه وي بل چې کوم دی ګرمایش هم کوي بل تار چې کوم دی ګوره دې ټوټل کالکولیشن کې 110 ګرام تار راوتی دی تار هم بیا ډېر غواړي نو نقصانونه یې ډېر دي خو بار په ورتلو لږ مسله یي خو هېڅ دغه نشته خیر لږ یو 10 منټه دې سیوا اخلي خو کار به داسې چې کار به ستاسو ډېر زبردسته کېږي صحیح ده ګوره هلته به راشئ په دې طریقې سره به بیا را سټارټنګ چې کوم دی دا به هم ورکېنوئ زه به تاسو ته سټارټنګ دا طریقه هم ټوله وښیم راځئ زموږ سره دا وګورئ ګوره دلته چې کوم د سټارټنګ کوایل دی نو ګوره دا یو چې کوم دی دا ځان له سره اټ کې راځي دا چې کوم دی دا یو په دې سره ډبلیږي ځکه چې زموږ سره د رننګ چې کوم پیچ دی 1 سے 5 دی په منځ کې 3 خالي دي او د سټارټنګ کوایل چې کوم دی نو هغه 2 دي نو دا چې کوم دی ګوره دا په دې باندې د پاسه ډبل کېږي صحیح ده دې ته ډېر زیات خیال کوئ ګوره دا په دې باندې ډبل کېږي ښه نو انشاءالله ډېره یو اسانه طریقه ده راځئ تاسو کنیکشن طریقه ښیم ګوره دلته چې تاسو راشئ کنیکشن طرف ته نو کنیکشن ډېر آسان دی صحیح ده کنیکشن کوم آسان دی بالکل ساده سمپل کنیکشن دی لکه څرنګه چې د پکی کنیکشن کېږي یا واشنګ مشین موټر شو بالکل ساده کنیکشن دی خو یو دغه پکې دی چې د کلچ دپاره په هغه کې دغه نه وي د کلچ سیسټم په هغه کې نه وي او په دې کې د کلچ سیسټم دی صحیح ده نو دې ته ګورئ دا یو رننګ کوایل چې کوم دی د نم ډایرکټ بار ته کنیکشن لاړی یو د رننګ وډوکي نه یو وډوکي لاړی یو د بل نه لاړی صحیح ده ګوره دا ووتل دا تار چې کوم دی ګورئ دا د رننګ چې کوم دی نو هغه خو لاړه بار ته وته سټارټنګ چې دا کوم کنیکشن ښکاري دا به هم ډایرکټ بار ته وباسئ او د یو رننګ د کوایل سره به میلاو کوئ صحیح ده اوس مثال کې دا د رننګ کوایل دی د دې سره به میلاو کوئ دا د دې سره میلاو شو نو بیا به راشئ دلته دا کوم کنیکشن چې دا په صحیح طریقې سره داسې راماتې کړئ دغه کړئ چې یاره د رننګ د کوایل څه چې ته ور وانه وړي په خپل ځای باندې به برابر کوئ بیا دلته چې کوم زموږ سره سټارټنګ کوم بل تار وتی نو دا به ډایرکټ کلچ پلیټ ته باره ځي صحیح ده دا کلچ پلیټ ته لاړې د رننګ سټارټنګ چې کوم یو کوایل کنیکشن دی یو ډایرکټ د رننګ سره میلاو شو یو دا کوم چې دی دا زموږ سره کلچ پلیټ ته لاړې بل به یو تار راوالې بیا چې هغه خوا کوم شین تار ښکاري دا بي نو دا ډایرکټ تللی دی د کپسټر دپاره لکه کلچ پلیټ کرنټ ورکو لاړې کپسټر دپاره بیا دلته چې کوم زموږ سره دا تار دی نو دا د کپسټر له چې کوم اے سی لاین بجلي ورکوي ایس یو جمپر کنیکشن به ورکوي دا به ډایرکټ کپسټر ته بجلي سایډ نه لاړ شي صحیح ده نو ګوره ډېر ایزي او اسانه طریقه ده او په دې طریقې سره دا تاسو کولی شئ بیا دا ښه طریقې سره دا کاټن کوئ او په کاټن کې دا کوشش کوئ چې یاره ستاسو نه کاغذ چې کوم دی هغه راونه خیږي چې کراس مراس پکې بیا نه راځي نو دې ته زیات خیال کوئ ګوره دا تارونه چې کوم دي دا د بجلۍ دپاره شو دغه شو دا شو او دا دوه کپسټر شو دوه کلچ شو نو دغه فارموله وه اوس تاسو ته ښیم چې دا سټارټنګ کې څومره امپیر اخلي ګوره دی په سټارټنګ کې اخلي 0.20 که نه
نو امپیر چې کوم دی دې ته کوشش کوو چې کله ام امپیر سیوای نو تاسو موټر چې کوم دی هغه بیا ګرمایش کوي. اوس زموږ سره دا 2 امپیر دی نو په دې 2 امپیر کې دا بالکل ګرمایش د خطرې نه بهر دی او ډېر چې هر څومره هم چلیږي نو ګرمایش په بالکل نه کوي. بجلی په 220 وولټ باندې دا امپیر چې کوم دی دغه اخلي. نو انشاءالله ملګرو دا زموږ نننۍ ویډیو ما چې تاسو سره ضرور شیر کړم. د راتلونکي ویډیو پورې په لوی لاس سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.